اللہ فرمائی اے اغا کسانو چه تاسو ایمان راوڑے دے دا خپلی صدقات مباطلوی مخراپوی پا احسان سرا او پا تکلیف سرا چه چا سره د ښېګړه وکړه دغه ښېګړه صرف د الله د پاره وه مخلوق ته پکې دکلاوه مه کوه د دې دپاره چا سره ښېګړه مه کوه چې سبا ستا مقصد وي و هغه مقصد پې پوره کې د یو غریب سره د دې دپاره ښېګړه مه کوه چې یرې دغه غریب به سبا زما په کار راشي زه به ترې کار واخلم او د غریب سره ښېګړه په دې نیت مه کوه چې ته پې احسان کې باطنه پې کې چې بیا یې د خلقو په مخ کې ولا بار بار وایي چې په پلانکي ځای کې دې شپېتو زرو روپو ته ضرورت و ما دله درکړې الله فرمایي دغه شیونه مه کوه په شان د هغه چا چې خرچ کوي مال خپل دپاره د ریا د خلقو دپاره چې خلقو ته ریاکاري کوي چې یرې پلانکي له مې په روژه کې د 150,000 روپو سودا واچوه دا مه وایه ستا معامله د مخلوق سره نه ده ستا معامله د الله سره ده نو هغه د صدقو په شکل کې د خیرات او د مسلمان سره د ښېګړو په شکل کې دغه شپږو ورځې بعد هغه همدردي به اوس بیا شروع شي او دغه همدردي په روژه کې خلک ډېره کوي نو الله رب العزت د روژې مقصد دا ګرځولی چې مسلمانه پتا مې روژه فرض کړه نو په دې روژه کې د مسلمان سره بیا خیرخواهیم وکړه د مسلمان د عزت خیالم وساته بل مسلمان ته تکلیف مه ورکوه څنګه چې پتا باندې ما د ژبې خوراک د خولې خوراک بند که دغسې پتا باندې مې لاسم بند کړی چې مسلمان ته تکلیف ورنه کړي پتا باندې مې جبم بند کړی چې مسلمان ته تکلیف ورنه کړي نو تاله مې لاس دې دپاره درکړه چې د غریب سره پې امداد وکړه تاسو ته مې جبه دې دپاره درکړې چې د غریب تپوس پې وکړه تاله مې مال چې درکړی د دې دپاره چې د خپل ګاونډي د خپل رشته دار د خپل ورور د خپل پلار د خپلې خور تپوس پې وکړه چې خورې روره رشته داره روژه راغله ستا د روژې دپاره څه تیاری شته و که نه روژه نیول آسان عمل دی په دې کې هېڅ ګران نشته لیکن روژه چې کم احکامات دی هغه پوره کول مونږ ته نن ګران دي زما سره به په کور کې هر قسم سودا پرته وي په دړو دړو زما ګاونډي به خوا کې زما رشته داري هغه له به زما د کور نه یو کاسه ترکاري نه ورځي ما ځان ته سودا واخیسته خو ما ګاونډي ته وانخیسته ما روژه ونیوه خو لیکن زما ګاونډي بېګا روژه ماتې او پښمني کې خوراک نه دی کړی نو تا ته به روژه څه فایده درکړي
ستا هغه مونځ به څه فایده تاله درکړي صرف احکامات د الله دی پوره که لیکن د روژې او د مونځ چې کم مقصد و چې د غریب تپوس وکړه هغه دې ونه که په روژې کې الله رب العزت یو حکمت دا ایښودی دی چې زما بنده خیرخواهي وکړه نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله روژه مبارکه راله حدیث شریف کې راځي مفهوم مبارک داسې دی ملا مبارکه به وتړله د دې مقصد دا نه چې کني صادر باندې به ملا وتړه نه نبی علیه السلام به په روژه کې د الله حکمونه پوره کول نفلونه عبادات به یې ډېر کول او د غریب تپوس به یې کو د غریب خیرخواهي به یې لټوله د غریب د ګاونډي تپوس به یې کو هغه سلسله شروع وه د صحابو نه دا سلسله را روانه وه دې وخته پورې نیکان خلک اوس هم ډېر شته خو لیکن نن خبره ما په دې ځکه شروع کړه چې څنګه ته د خپل کور خیال کې اوسنه به ته اوړم اخلي اوسنه به ته دالونه کلول د کور هره سودا به پوره کې نوروره مسلمانه د ګاونډیم خیال وکړه ښه درته معلوم دی رشته دار دې دی خور دې ده په بل ځای کې واده شوې ده حالن کې په کراچۍ کې دې وي خو لیکن د هغې تپوس هم وکړه چې خورې ستاسو د روژې څه روټین روان دی نو الله رب العزت دا میاشت د مسلمان په منځ کې مینه محبت ګرځولی دی په روژه کې زمونږ جماعتونه هر ټایم ډک وي فرض مونځ هم وشي ذکر اذکار هم وکړو لیکن ما د خپل رشته دار نه په جومات کې تپوس ونه کړ چې یارې ستا په کور کې تا ته خپله ترکاري روټۍ پوره رسیږي که نه رسیږي تا روژه څنګه ونیوه د جمعې د ورځې مقصد هم دا دی چې مسلمان په خپلو کې یو شي د الله عبادت وکړي او د هغې نه بعد د یو بل حال احوال معلوم شي ځکه بعضې خلک هفته په هفته د یو بل سره میلاویږي د جمع مقصد هم همدا دی مونځ الله رب العزت ځان باندې هم فرض کولی شو چې ځان ته مونځ کوه لیکن دې کې حکمت دا دی الله رب العزت مسلمانان خپل بندګانان یارې وروره دا 3 ورځې مونږ جمعې ته رالو ته په جومات کې نه ښکارېدې وجه څه وه نو ګوره تپوس وشو د مونځ د جمع مقصد معلوم شه یوازې مقصد یې دا نه ده چې کني مونږ د الله عبادت وکړو هغه خو به اسم کې لیکن دې کې لوی مقصد د مسلمان خیرخواهي پکار ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل مفهوم مبارک داسې ده وی کم سحر چې په خلقو باندې راشي سحر مونځ پې داخل شي وخت د سحر راغی په دې ټولو مخلوقاتو باندې راغی نو الله رب العزت 2 ملائک راولیږي و هغه ملائک یو دعا کوي یو بلې خیرې کوي دعا والا دعا کوي یا الله ستا هغه یو بنده چې هغه خپل مال خرچه کوي خپل مال په غریبانو تقسیموي په خپل مال کې د غریبانو خلقو حصه کوي حالن کې په 100 روپو کې د 10 روپۍ ولې نه یا الله دغو خلقو ته په دې مال کې برکت واچوه ملائک چې دعا کوي الله یې قبلوي او نبی علیہ السلام فرمایي اوس د ټولو امامات د ټولو پیغمبرانو امام نبی علیہ السلام فرمایي وی زما دې په الله قسم وي
نبی علیہ السلام قسم خوري وی زما دې په الله قسم وي په صدقې سره مال نه کمیږي. دویمه ملائک هغه خیره کوي یا الله کم خلق چې ستا ورکړې شوي مال کې خرچه نه کوي صدقه نه وباسي ښه مالداره دی وسې ښه کېږي او خرچه نه کوي یا الله دغه مال تی والا یا الله د دغه مال نه اخلاص کا یا الله دغه مال تی ختم کا دغه نورانی مخلوق دا بیا خیرې کې هغه کس ته پال. څومره مسلمانانو باندې لوی لوی خلق مالداره په هغې باندې زکات فرض دی. کچرې دې په صحیح معنو سره زکات وویست او د الله حق یې پوره که نو زه په یقین سره دا وایم چې زمونږ پېښور کې به هېڅوک بیا غریب پاتې نشي هېڅوک به بیا روجه په ناره ونه نیسي هر چاته به په کور کې یو او دوه قسمه ترکارۍ پرتې وي. زکات نن خاص کر زنانو یو تاوان ګڼلی دی او ونیمې تولې به د هرې زنانه سره وي الا ماشاءالله بعضې سره به نه وي هغه به د خپل د دې سونې زکات نه ورکوي وایي دا خو زه نه استعمالوم څوک به وایي زه استعمالوم بیا پې زکات نه وي مال ورسره پروت وي کم او بیش 90,000 کال به پې تیر وي دغه زنانه به د دغو پیسو نه هم زکات نه وباسي څه وایي وی بیا مې مال کمیږي. او یاد وساتئ دا مسله په ذهن کې کېدی مونږ یې په خوله ویو خو زړه یې نه مني. اول حق ستا د زکات ورکولو هغه ستا رشته دار دی ستا خور ده ستا ماما دی ستا تره دی ستا رور دی هر څوک وي خو ستا کور نه شریک نه وي د هغه ځان ته خپل خوراک بندوبسي اول حق په تا باندې د خپل رشته دار دویم حق په تا باندې د ګاونډي دی د ګاونډي ته به ورکې ستا سره ګاونډي غریب دی هغه له ته زکات نه ورکې چې یرې که دله مې ورکه دا بیا به ده سره به پیسې راشي او دا به بیا په ما اوچت اوچت راځي نو بیا هغه زکات ته راوالې او د خپل علاقې نه یې بار ویسې ګاونډي نه او بهر یې ورکې بیا فتوه وګوره علما لیکي دارالعلوم دیوبند اوچت کا په هغې کې لیکلي دي که په دې نیت دی د خپلې محلې نه د خپل رشته دار نه د خپل ګاونډي نه دا زکات بهر ویوړه نورو خلقو ته دې ورکړه او په خپل علاقې دې کې غریب شته رشته دار دې شته او ور دې نه که او بهر دې په بغض او کینې د وجې ویوړه فرمایي بیا دې دغه زکات نه کېږي دوباره به زکات وباسي. او دریم که ګاونډي دې هم غریب نشته رشته دار دې هم غریب نشته نو بیا دغه زکات د الله په لار کې مجاهدین طلبه کرام هغې له یې ورکه. مونږ نن خپل زکات چې دا د الله حکم دی په هغې کې هم نن مونږه بغض او کینې لټول شروع کړه دله یې ورکوم او دله یې نه ورکوم. شکر وباسه چې تا نه د زکات قبلولو والا خپل رشته دار وخته صحابو به چې صدقه راوویسته د کور نه نو یو کس به چې غریب وله په مخې ته راغی وله ور به یې کړه او بیا به یې شکر وویسته چې یا الله زه شکر وباسم چې زما غوندې انسان زما غوندې عاجز یو غریب سړي زما نه صدقه قبوله کړه. احسان به ته په چا نه کې چې ما زکات ورکه ته د الله ته زاري وکړه او د هغه شکریا ادا کړه چې ستا نه زکات قبول کړه ستا نه صدقه قبوله کړه.
نن پې مونږه برید غواړو چې پلانکونه مې دومره ورک که چېرې دا غریب نه وی تا به دا زکات په دې پوره پاکستان کې ګرځولی چا به دنه نه اخیستی الله به د قیامت په ورځ ستا غاړه نیسي عایشه رضی الله تعالی عنها یو سوالګر یو فقیر یو غریب والا راغی او ورته آواز کوي په پرده کې چې د الله په نوم صراکئ د الله دپاره صراکئ وګیم څه نشته عایشه رضی الله تعالی عنها په دغه ټیم کې په روژه وه روژه یې نیولې وه عایشې رضی الله تعالی عنها خپلې وینځې ته وفرمایل وی زما دپاره چې دغه روټۍ کومه پرته ده دا اوچته که د غریب لی ورکه مونږ غریب له روټۍ ورکوو که مونږ ورپورې خنداګانې کوو زما رشته دار به غریب وي دغه به روټۍ نه وي او زه بهر په دوکانونو کې کینم او د خپل سکه رور د خپل سکه تره خنداګانې په دې بازارونو کې ورپسې نه کړو ته هم بیا راشي په جمعه به یې وکړې که څه د عذر د وجې نه دنه پاتې شه او تا چې د خپل رور عزت واخیسته په بازار کې د خپل تره ماما عزت دې واخیسته خلقو ته دې د هغه غیبت وکړه ته به مې ما روژه نیولې تا روژه خو ماته ده چا وی چې تا روژه نیولې تا ته به څوک روژهدار ووایي چې ماله راشې او زه تا ته د شریعت په رڼا کې د حدیث نه دا ثابته کم چې چا غیبت وکړو د هغه روژه ماته ده تا اوس د خپل ورور غوښې ونه خوړې چې امداد ورسره نه شي کولی نو بدې ولې وایي تاسو د مونځ غم دی مونځ خو وکړه خو روژه دې نه کېږي ولې دوو زنانو نبی علیه الصلاة والسلام ته سوال جواب را ولېږه وی دوه زنانه دې ډېرې سختې دي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وله وکئ چې هغې خوراک وکړي مرګ ته تیارې دي روژه پرې ډېره سخته ده نبي علیه السلام ورته وفرمیل دا کټوری ویسئ او ورته ووایه چې په دې کې ولټی وکئ چې ولټی وکړو دومره غوښې پوټي ترې راتوی شو خوراک یې نه و کړی نبي علیه السلام ورته فرمایي وی تاسو اوس د خپل رور غیبت وکړو تاسو خو روژه ماته ده مونږه په د غریبانو سره د امداد په ځای ورپسې مسخري شروع کړي د غریبانو سره د روژه کې د امداد کولو په ځای مونږ په هغې پورې ډرامې شروع کړي نو عایشه رضی الله تعالی عنها هغه روټۍ هغه سوالګري ته ورکړه عایشه رضی الله تعالی عنها روژه ده خوراک ختم شو روټۍ یو روټۍ ولاړه لږ ساعت تېرېږي خوا کې د ګاونډي نه چا غوښه راواستوله د عایشې رضی الله تعالی عنها کور ته عایشې رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل ای وینځې وګوره الله ما ته د هغې نه بهتر رزق راکړه هغه روټۍ وه او دا غوښه ده نو الله رب العزت په دې روژه کې فراخي راولي په مسلمان بیله خبره ده چې حکومت تنګسیا راولي خو د هغې باوجود هم الله رب العزت چې څومره ګراني شي الله رب العزت فراخي راولي په چا زیاته په چا درمیانه په چا کمه او په چا بیهینه چې چا که وس نشته په کار دا دی چې کم ته خلقو ته الله وس ورکړی چې په دې روژه کې د غریبانو سره امداد وکړو د 1000 د 500,000 روپو سودا کور ته راوړې ستا رشته دار دی ستا ګاونډي دی ستا ملګری دی غریب دی د 3 یا 4,000 یا د 5,000 روپو په 450,000 روپو کې پته نه لګي د 3,000 روپو سودا غریب ته مواله کنه عمر رضی الله تعالی عنہ خو هغه امیر المؤمنینو فرمایلی که دریای نیل باندې یو سپی مړ شي د لوږې د وجې نه د قیامت په ورځ به الله ما نه تپوس کوي زما د ګاونډي سره دیوال لګېدلی دی د دې زمانې 14مې صدۍ مسلمان وایي ایمان یې تپوس نه کېږي خپل کار دی کوي
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی دے څه فرمایي وی ماله به تپوس کېږي دې وخت وایي ما نه یې تپوس نه کېږي د روژې ما تاسو ته اول کې وویل چې د روژې مقصد څه دی همدردي په دې کې ته د غریب سره خپله همدردي وکړه یوازې دا نه چې 10 روژې مې ونیوې جي 6 قسمه خوراک پروت و خوا کې ګاونډي زما ګاونډي خوا کې هغه په اوبو روژه نیولې ده یو کس راته ویل بله ورځ وی تیر کال او زمونږ په دې علاقې کې نږدې دی وی قسم دې اوی جړل او وی چې راته وویل چې زما دې په الله قسم وي بېګا ماښام هم موږ تش اوبه څښلي پېشمنۍ مې په تشو اوبو کړی او بېګا له بس ماښام له بیا تش اوبو باندې روژه ماتوم ته څه وی چې زه یوازې په مونځ به خلاص شم دا تصور هم ونه کې ګوری چې زه یوازې په مونځ جنت ته لاړ شم نبی علیه السلام څه فرمایي بخاری شریف روایت اوچت کا نبی علیه السلام فرمایي ما ته جبرائیل علیه السلام دومره د ګاونډي حقوق بیان کو وی زه ویارېدم چې هسې نه چې ګاونډي ما سره الله رب العزت په میراث کې شریک نه کړي میراث د خپل کور نه بهر نه وځي لیکن د ګاونډي دومره حقوق دي عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ته یو مسکین راغی او آواز کوي که سید الله په نوم راکړي عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وینځي ته فرمایي وی دا انګور زما مخې ته پروت دی نه یو دانه راواله او دا وله ورکه هغې هغه دانه راواخیسته و هغه یې وله ورړه وله ورې کړه عایشه رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي وی دا یوه دانه به الله پاک په زرونو دانو سره درجو ته ورسوي ځکه چې زما وس یوه دانه کېږي زما وس یوه دانه کېږي د انګور به دغه مې وس دی وله ور مې کړه صحابیاتو صحابو مسکین نه دی رټلی نه یوازې شړلی زما خو حاجي صاحب د بازار په مارکیټ په دروازه کې به کښېني لوی کتار به وله ولاړي 100-200 او 100 روپۍ به په زکات کې ورکوي په 100 روپو خو اوس د غریب سړي نسوار هم نه کېږي ته په 100 روپۍ اوس خلق دوکه کې او دومره لوی کتار دی نیولې دې دپاره چې خلق ووایي پلانکي خان حاجي صاحب زکات وویست دا چې اسلامي قانون وی او توره وی او دې حاجي صاحب ته اول زه ورغلی او دا سر مې ته خوا لړه کړی وی چې ستا په دې دنیا کې دا زندګي تېرول ما بس دومره یو کس ته زکات ورکه خپل رشته دار نه وي ګاونډي دومره زکات ورکه چې پې پوره روژه خو تېره کړي که نه په 100 روپو یو روټۍ کېږي او په ټوله روژه کې یوه روټۍ خوري څوک به 2 زره ورکوي په 2 زرو هم کار نه کېږي څومره زکات چې در باندې کېږي 20 زره کېږي 15 زره کېږي چې زه وایم چې په دې روژه کې چې وس الله درکړی د زکات 20 زرو سره یو کور ته د 20 زرو سره زکات سره یو 10 زره زیاتي م ورکه او ووایه یا الله د آینده کال ته په ایډوانس کې ما 10 زره ورکړي آینده کال ته په ایډوانس کې هم ستا زکات الله قبلوي د عباس رضی الله تعالی عنه روایت دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیه السلام او فرمایل چې انسان کله مړ شي نو د ده ټول اعمال ختم شي صرف 3 عملونه پاتې شي 3 یو د ده نیک اولاد ډېر په مشکله به ولټو الا ماشاء الله دویم علم چې علم دې کړی او خلقو ته یې ښایي یوازې علم دې ته نه وایي چې تا 8 درجې به خامخا وایي هغه کولی شي بهتره ده نه شي کولی یو حدیث زده که
یو مسله زده کا خپل وس مطابق خپلو ملګرو ته کور کې بچو ته وایه دا هم تا یو علم یو ټوکړه ورسول او دریم صدقه کول په دې روژه کې اوس نه صدقات شروع د غریبانو خلکو خیال وساتو ما نن بله ورځ یو منظر لیدلی دی دا تقریبا هفته پوره کیږي قسم دی چې مسلمان دومره پریوته مسلمان دومره ذلیله شو زما او ستا مسلمان د 10 یا د 12 کالو ماشوم و راغی او ګند ته ورغی او ګند نه چرته لیپاپا چرته ګوتې اوچتوله او ځان ته یې بوجۍ کې اچوله وي خرڅوم به یې جمعدار چې غیر مسلم هغه پې اواز وکړو چې اخوا شه او هغه مسلمان ته یې خور او مور هم یاده کړه کنځلې ورته وکړې ته په مونځ ځان خلاصې کافر ته ګوره او مسلمان ته کنځلو ته ګوره کافر به نن مسلمان باندې لاس اوچتی د 12 کالو ماشوم ته یې کنځلې وکړې دا زما او ستا وجه ده قسم په الله د دې تپوس به کېږي که ته ووایې چې ما نه نه کېږي نو د عمر رضی الله تعالی عنه نه کېږي او ستا نه به یې نه کېږي هغه غریب په ګندونو کې خپل رزق رټوي زه ما او تا ته په روژه ماتي کې 8 قسمه او 10 قسمه خوراک پروت وي غریب سړي ته روټۍ نه میلاویږي ته غریب ته زکات هم نه ورکې په روژه کې ورسره امداد هم نه کې کافر به بیا راپاسي و زما مسلمان ته به داسې کنځلې کوي څوک پکې له ووایي جي زه به اعتکاف ته حج مکې مکرمې ته ځم او ګاونډي به یې د لوږې مړ کړي جی زه به اعتکاف ته بالاکوټ دی که څه دلته کې زه به هلته ځم 15,000 او 6,000 په ټیکټ لګې غریب به دې د لوږې مړ کېږي عمره دې نه ده کړې عمره وکړه هر کال عمرې ته ځې سله ځې ګاونډي ته حق ورکړه ګاونډي دې نه هره تېروي ګاونډي ته دې کافر کنځلې کوي پردي حق ته یې نه پرېږدي پردي ګند ته یې نه پرېږدي چې ګند نه څه د 2 روپو د 3 روپو کاغذ اوچت کړي هلته مې جي یوه عمره وکړه 10 نه پلکه عمرې وکړه چې ستا ګاونډي ستا رشته دار غریب تېرېږي د دې تپوس به دنه کېږي یاد وساته غریب څومره بې زوره دی په دې روژه کې د سحر چې مونږ مونځ وکړو وده شو زه خو دلته ناستم تلاوت کوم اشراق مونځ وسي خلک لاړ شي زه بیا ګیټ بندوم 9:30 بجې 8 بجې زه دا خلک وګورم د واړه ماشومانانو ګورم دا په روژه کې ګرځي او په دې کوڅو کې ګندونه غونډوي او ما ورته پردو ته لګیا یو ډانګ مې راخیستی جنډه مې زنده‌باد پلان کې نن هغه ستا زنده‌باد تپوس هم نه کوي چغو ته به صرف ته کړی یو او چې بیا راشي اوس به د سپو غوندې په کوڅو کې ګرځي السلام علیکم حاجي صاحب اج عمره به اډو کړی نه اج خو لا لرې خبره ده هغه ته به وایي حاجي صاحب السلام علیکم ته ورته دا نه وایې چې دا روژه زما په دې غریب تېره شوه خدای دې کور وران که چېرته راغلی وي چې اوس ما ته راځي ما حاجي صاحب وټ راکړه پلانکی دنه هېر نه شي ما او تا مته په ګډا شو بیا ور روان یو ګوتې مو وله سرې کړي ګوتې وله لګم مقصدي د نن خبرې خلاصه صرف دا ده چې روژه را روانه ده دغه شپږ ورځې وله پاتې دي چاله الله وس ورکړی د خپل وس مطابق د ګاونډي د رشته دار که تا ته نه معلوم مرګرو نه تپوس وکړه د غریبانو سره امداد وکړئ که ته په خپله غریب یې الله ته سوال وکړه چې یا الله وس مې نه کېږي یا الله دړی چې نظام تعلم یا الله دا پاو مې وس کېږي غریب سره امداد وکړه د کونډو سره امداد وکړه د یتیمانانو سره امداد وکړه
په دې روژه کې موږ وایي دا د رحمت میاشت ده په غریبانو باندې د غضب میاشت وي داسې نه ده الله مو دې معاف کړي بیا دغه زنانه دغه تور سرې دا مجبور هوکر ګناه ته نه وځي وځي که نه وځي الله مو دې معاف کړي موږ صرف په روژې موږ صرف په مونځ موږ صرف عمره صرف په حج باندې به دا موږ اسلام ګرځولی دا خو اعلی مقامونه دي خو د دې سره سره قرآن که ته وګورې او قرآن قلو کې ته وګوره قرآن کې تا ته الله رب العزت د بل حق هم ښیي چې د مسلمان سره ښېګړه کوه د مسلمان سره دوکه مه کوه مسلمان ته صدقه ورکه نو د روژې مقصد دا دی الله پاک دې موږ او تاسو ته په عمل کولو توفیق راکړي یو مسله اول دا خو چې ختم به د څو شپو وي څوک څه وایي څوک څه وایي زموږ خو خپله اراده دا ده تېر کال مو د 4 شپو کړی و نو څه کال یې به 15 سپارې وي 2 مراکمې کړی نو شپږو شپو ختم به انشاءالله 15 به وایو په اومه شپه به ختم نو 15 سپارې به د ورځې انشاءالله وایو او الله پاک دې زموږ مفتی صاحب ته روغ صحت ورکړي الله پاک مفتی انعام صاحب ته خصوصي دعا وله کوئ ډېر سخت بیمار دی الله پاک دې روغ صحت کامله ټولو مسلمانانو ته ورکړي او مسله مې دا ویله چې د غریبانو سره خامخا امدادونه وکړو بعضې خلکو ته خو به خلک ویلی شي که نه خو بعضې خلک دلته خو زه ناست یم نو خلک وایي د 2 کسانو خبره نه پټېږي زه دا خبره به مو اور علم کې مو اضافه وشي یو ډاکټر نه خبره نه پټېږي ته به پټه نه پټه خبره ډاکټر ته کوي دویم د مولا نه خبره نه پټېږي چې مولا سره کښېنې ته به خامخا هغه ته هغه خپل پټ راز ښکاره کوي بل چاته یې نه شي ښکاره کولی که ښکاره کولی شي نه شي خو قسم دې داسې خلک کله کله ماله راشي که نه چې زه تاسو ته ووایم که نه هغه ټایم کې د څه سړی کښېنوم یرې چې د هغه زړه د اوسپنې نه زیات سخت وي که نه هغه د له خپل فریاد وکړي که ستا د اوسپنې نه زړه سخت وي د دې نه اوښکې ونه باید ما ته وي تا دروغ ویلي نو خامخا معلومات وکړو په خپلو کوڅو کې خپل رشته دار دي ارمان دي په هر ځای کې دي وي په هر ځای کې دي وي ګاونډي دی ستا ګاونډي زموږ محله مثال کې نشته د خپلو ملګرو نه په بازارونو کې تپوسګره ستاسو ګاونډي کې چېرته غریب سړی چېرته کوڼ کیلو وس کېږي د چا به دړی کېږي د چا به دړی نه زیات کېږي د چا به یو بورې اوړه وس کېږي د چا به 2 کېږي دغه شی سوداګانې برابرې کړو او چې کوم ځای کې څوک چاته وایي چېرې دلته کونډه ده ورلېږئ دلته یتیم دی هلته یې ورلېږل پکار دي انشاءالله تعالی د دغې مینې محبت او د دې اجر پته د قیامت په ورځ کې اوس موږ ته نه ښکاري خو چې کله ستا د میزان په تله کې دغه 1 کیلو چینی واچولی شي ته د هغې وزن وګورې ته به دا ووایې چې یا الله کاش چې ماله دې وس راکړو چې دې نه مې زیات په دنیا کې د خلکو سره امداد کړی وی الله پاک دې موږ او تاسو ته